حضرت عثمان غنی سے شپږ سوه خان د الله په لار کې ورکړو روغ جوړې د سرو زرو د سپینو زرو پیسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم غېږې ته واړوله او رسول الله صلی الله علیه وسلم به داسې راوچتوله او پیسې به د غورځېدې څه یې وفرمایل عثمانه ستا دپاره جنت واجب دی بس د دې نه وروسته چې څه کوي دا د اختیار دی حضرت عمر فاروق صاحب خپل نیم مال راوړو جنت ته ملو شو او حضرت ابوبکر صدیق صاحب په خپل صادر کې سامان راوړی خو راځئ حضرت عمر صاحب ورته یو ورځ فرمایي ورورې یوه سودا نه کوو وی څه سودا وکړو وی چې تا په غار ثور کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره کمې درې شپې تېرې کړي دي هغه مال راکا زما د ژوند ټول عمر عبادت ته والا ابوبکر صدیق صاحب ته فرمایي چې کو زه تعالی د هغې دریو شپو نه یوه شپه درکمه ستا د ټول عمر عبادت والما نو دا ماته د تاوان سودا ښکاري اخلاص چې بچا کی وي الله جل جلاله د هغه لږ څیز چې دی دا بیا قبلې نو چې چاله الله جل جلاله وسور کړی وي هغه جماعت جوړي الله جل جلاله مولا په جنت کې غټ عالیشان محل ورکوي خو ما او تاسو له الله جل جلاله دغه وس نه دی راکړی چې موږ شخصي جماعت جوړ کړو نو د هر محلې د هر کلي چې تاسو موږ تیریږو او موږ ته پته ولګي چې دا جماعت جوړیږي مدرسه جوړیږي نو په هغې کې د خپل بساط مناسب چنده ورکوي خو بیدري والا خفه کېږي به نه خفه کېږي خو نه خفه کېږي نه تاسو هم سادات دي او زه هم د ساداتو د کلي نه راغلی یم زمونږ کلی هم ټول د ساداتو کلی دی زه په خپله سید نه یم زمونږ یو خاندان دی په دې کلي کې مونږ قریش یو او تا هغه سادات دي او زه د ساداتو کلي نه ساداتو ته راغلی یم زه قریشي یم او تاسو سادات دي مونږ چې په جومات کې چنده ورکو چې د ټولو نه کمزوری نوټ خراب نوټ هغه چنده کوي